بسات نتر بسیتا هر چستا دیا الله هر چستا دیا الله دا خطول ستا فیو کن سر پیدا دیا الله پیدا دیا الله بسات نتر بسیتا هر چستا دیا الله هر چستا دیا الله دا وارستا یو کن سر پیدا دیا الله پیدا دیا الله مالکی دا املاکو مخترع دا افلاکو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې رکروغ به خوږو اورېدونکو دا تاسو د ایمان د پلوشو خپرونه اورئ. په دې خپرونه کې موږ تاسو ته د احادیثو درس وړاندې کوو د کتاب ریاض الصالحین څخه. د درس په دې سلسله کې تقریبا موږ شپږ اویا بابونه لوستلي وو چې د حدیثو تعداد 648 پورې رسېدلی وو. انشاءالله نن به واویم باب اخلو د متعلق چې کوم آیاتونه دي او کوم حدیث دي د الله په توفیق باندې. په دې هیله چې خپرونه کې را سره تر پایه پاتې شي او خپرونه مو د فائدې وړ وګرځي. د واویم باب عنوان دی باب الغضب اذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله. مخکې باب بیان وشو چې باید سړی د صبر حوصلې نه کار والی. قوي انسان هغه دی چې هغه خپله غوسه کنټرول کړي. اوس وایي چې غضب او قهر جایز دی په هغه وخت کې او غضب په کار دی په هغه وخت کې چې کله د شریعت بې حرمتي کېږي، د شرعي حکمونو پایمالول کېږي، د الله د دین یا د الله د دین د شعایرو د دې بېعزتي کېږي یا د هغې سپکاوی کېږي. والانتصار لدین الله، د الله د دین په خاطر باندې، د الله د دین د مرستې په خاطر، د الله د دین سره د کومک په خاطر باندې، د الله د دین نه د دفاع په خاطر باندې قهر او غصه کول، دا بیا یو مسنون عمل دی. باید سړی په خپلو شخصي او ذاتي حقوقو کې د صبر حوصلې نه کار والی، غضب قابو کړي. البته چې کوم ځای کې د الله د احکامو پایمالول کېږي، د الله د دین د شعایرو بې حرمتي کېږي یا د دین د احکامو پایمالول کېږي، نو په هغه ځای کې په قهر کېدل او غصه کېدل او په هغه ځای کې خپل غضب ښکاره کول دا یو مسنون عمل دی. راځو هغه آیاتونه اخلو چې امام نووي رحمه الله د دې باب دپاره ترې استدلال کړی دی. اول آیات د سورة حج دی، 30 آیات. فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ومن يعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربه الآية. دارنگی سورة محمد کی فرمائی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم. اولانی آیت بارا داسی دا اللہ وی ومن يعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربه. اغسوک شی دا اللہ دا دین دا حرمات دا عزتونو دا شعائرو دا احترام ساتی او دا غیب بحرمتی دا نبرداشت کی بلکہ دا غینا دفاع کی، نو دا د لپاره د الله په نسبت باندې ډېر غوره دی او دا بهترین عمل دی چې سړی د الله په دین باندې غیرت کوي، د الله په پیغمبر باندې، د الله د پیغمبر په سنتو غیرت کوي، نه پرېږدي چې څوک د دې توهین وکړي. او د سورة محمد په دې آیت کې الله وایي ان تنصروا الله، که تاسو د الله د دین مرسته وکړله، د الله حکم ماتېږي، ته دفاع وکړي. هغه خلک منع کوي چې څوک د الله د حکم بې حرمتي کوي. دارنګې د پیغمبر د سنتو توهین کېږي، سنت د خلک په سپکه ګوري، نو ته د هغې مرسته وکړي او د هغې نه دفاع وکړي. نو الله وایي ان تنصروا الله ینصرکم، که تاسو د الله د دین مرسته او کومک وکړئ، د الله په دین باندې راپاڅېدئ، نو ینصرکم، الله به ستاسو مرسته وکړي. نو عزتمندو او الله وایي ویثبت اقدامکم، که ته وایې چې ما سره پکې ملګري نشته، الله به دې قدمونه مضبوط کړي او الله به دې ملګري پیدا کړي. یعنې د الله د دین مرسته کول پکار دي. دارنګې په دې باب کې حدیث هم ډېر شته. راځو اولنی حدیث د دې باب اخلو چې دا په مجموعي ډول باندې 649 نمبر حدیث دی او د دې باب اولنی حدیث دی. دا حدیث د ابي مسعود رضي الله عنه روایت دی. فرمایي وعن ابي مسعود عقبة عمرو البدري
رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليتجوز فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاج متفق عليه. صحیح روایت بخاری و مسلم دوان روایت کړی. امام بخاری په کتاب الاذان کې باب من شکا امامه په 204 نمبر باندې، مسلم کتاب الصلاة باب الامر الائمه بتخفیف الصلاة په 466 نمبر باندې روایت کړی. د حدیث لفظي ژباړه داسې ده: ابو مسعود عقبه بن عمرو البدري رضي الله عنه فرمای وجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم ويوسر نبي صلى الله عليه وسلم تراغ شکایت وکړو ویل اني لا اتاخر عن صلاه الصبح من اجل فلان، زه اکثر رستو کېږم او ځان رستو کوم د سهار د مانځنه من اجل فلان د وجه د فلاني ملا صاحب د وجه نه. ولې مما یطیلو بنا، ځکه هغه موږ ته ډېر اوږد لمونځ کوي. په سورت بقره به کې شروع کړي نو مونږ ودرېدی نه شو، یا ستړي یا تکلیف لرو، نو دې وجه نه زه سهار مونځ رسته کوم، ځان ته یې کوم، یا وروسته راځم بس چې آخري برخې ته راورسېږم. نو دا صحابي وایي فما رأیت النبي صلی الله علیه وسلم غضب فی موعظة، وما رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې چېرته نه ولیدله چې هغه دې په واعظ یا نصیحت یا په تقریر کې داسې غوسه شي قط هېڅ چېرته اشد مما غضب، ډېر سخت مما د هغې نه غضب یومئذ، چې په دغه ورځ نبي صلی الله علیه وسلم په بیان کې غوسه شو، په قهر شو. یعنې نبي صلی الله علیه وسلم نور کله چېرته په تقریر بیان کې دومره نه غوسه شوی لکه په دغه ورځ چې دی غوسه شو. نو بیا ویل یا ایها الناس ان منکم منفرین، په تاسو کې ځینې خلک داسې دي چې هغوی خلکو په زړونو کې نفرت پیدا کوي، خلک د مانځه نه متنفر کوي، د جومات نه متنفر کوي. نو فایکم اما الناس فلیتجوز، څوک چې امامت ورکوي خیر دی، د جمع مونځ کې دی لږ تخفیف راولي، لږ دی قرات لنډ کړي. ولې فإن من ورائه الکبیره، ځکه د ده نه شاته داسې چې د ډېر عمر والا بوډاګان خلک وي، والصغیره ماشومان وي چې هغه دومره برداشت نشي کولی، وذا الحاجه یو سړی دی د هغه به یو ضروري کار وي، یو بل ځای ته به ځي، سفر به ځي، خو مانځه ته به راګرځېدلی او تا به پکې دلته اوږده صورتونه شروع کړي، نو د هغه مونځ او توجه به مکمل خرابه شي. نو چې کله څوک امامت کوي باید مونځ کې یو اندازه تخفیف راولي، او بیا چې ځان له مونځ کوي چې څونه اوږدولی شي اوږد کړي. صحیح حدیث دی. خوږو اورېدونکو، د دې باب عنوان هم تاسو واورېده، هغه آیتونه حدیث چې د الله د دین د شاعرو د احکامو د پیغمبر د سنتو چې کله سپکاوی کېږي هغه په صحیح طریقه باندې نه ادا کېږي، باید سړی په قهر شي، غوسه شي او د هغې دپاره مدد واخلي، انتصار لدین الله، د الله د دین مرسته او د هغې بدل اخیستل پکار دي. د باب نه داسې معلومیږي چې غضب د دې مختلف اسباب دي. یو دا ده چې یو سړی د خپل شخصي حقوقو دپاره ذاتي کارونو په خاطر باندې هغه غوسه شي او د خپل ځان دپاره بدل اخلي، چا ورسره زیاتی ظلم وکړو، چا حق لاندې کړو، دی په غوسه شي او لګیا دی د هغه نه بدل اخلي، نو غوسه کېږي. یو دا دی چا وهلی دی، چا ورسره جګړه کړله، نو هغه ورسره داسې عمل کړی چې دی په غوسه کړی، نو په دغه وخت کې دی په غوسه شي، په غضب شي او دی خپل بدل اخلي. نو دا قسم غضب چې دی نه شریعت منع کړله، باید سړی دې وخت کې نر او پهلوان انسان هغه دی چې دی خپله غوسه خپل غضب دا قابو کې او کنټرول کړي. دې وجې نه تاسو په تېرو حدیثو کې واورېدو چې یو سړی نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته راغی، یا رسول الله اوصیني، ما ته وصیت وکړه، او دا خبره بار بار وکړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته څه وایي لا تغضب، بس زما وصیت تا ته دا دی چې ته به د قهر او غصې نه کار نه اخلي. دویم سبب د غضب چې دی چې انسان په غضب کې راځي او په قهر راځي، نو هغه د الله دپاره په غوسه کېدل او د الله دپاره یو چاته په غضب کېدل، په دې شکل چې یو سړی یو بل کس وویني د الله د دین د الله د احکامو بې حرمتي کوي، د شعائر الله بې حرمتي کوي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو توهین کېږي، دی هغې ته په غضب شي. نو دغه غضب دا غیرت دی په دین باندې، دی ته په دین باندې غیرت ویلی شي. دا اصل کې بهادري ده چې په خپل دین باندې سړی ننګ وکړي، دې ته ننګ ویلی شي. نو دا محمود دی، په دې باندې داسې غضب او قهر باندې انسان ته ثواب ورکولی کېږي.
او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت او دا د قرآن کریم د دې آیات لاندې شامل دي چې مخکې موږ ولوستو ومن يعظم حرمات الله فهو خیر له. څوک چې د الله د دین احترام کوي، تعظیم کوي، د هغې نه دفاع کوي، د الله په دین باندې ننګ کوي، نو دا دله غوره دی. بل ځای کې راځي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. دا اوچت د زړونو تقوا ده چې د الله په دین سړی ننګ وکړي. د الله د شعائرو تعظیم کول، د هغې احترام کول، د الله د احکامو او د حرماتو احترام کول، دا بهترین عمل دی. او د دې سپکاوی او د دې توهین دا لویه ستره ګناه ده. مسلمان له پکار دی په دې باندې ننګ وکړي او د هغې بدل واخلي. بیا امام نووي هغه بل آیات هم ذکر کړی و چې ان تنصروا الله ینصرکم ویثبت اقدامکم. دلته هم په نصرت د الله سره مراد د الله د دین نصرت کول پکار دی، ځکه چې الله جل شانو د چا نصرت ته، د چا کومک ته هیڅ اړتیا نه لري، ځکه الله چاته ضرورت نه لري. الله غني دی د ټول مخلوقاتو. خو دلته چې الله وایي چې تاسو که چیرې تاسو د الله مدد وکړو، مرسته مو کړله، مراد د دې نه ان تنصروا دین الله، د الله د دین مرسته مو کړله، د الله د دین نه دفاع وکړله، د الله دپاره چاته په قهر او غصه شوئ، نو دا اصل کې د الله د دین مرسته ده. او د الله د دین دپاره غصه کېدل او د الله د دین دپاره راپاڅېدل د هغې یو طریقه او د هغې بهترین لار چې کوم دغه جهاد دی، قتال فی سبیل الله چې دی. دا هم انسان راپاسي، راولاړ شي، راغصه شي د الله د دین نه د دفاع په خاطر باندې، دا چې د الله د دین بې عزتي او بې حرمتي شي. کافر د الله د دین بې حرمتي کوي، بې عزتي کوي، توهین کوي، یو مسلمان راپاسي او د هغې نه د دفاع په خاطر قتال شروع کړي، دې دپاره چې د الله کلمه اوچته شي، لتکونه کلمة الله هي العلیا. نو دا د قرآن کریم د دې آیات مصداق دی، ان تنصروا الله ینصرکم. نو څوک چې د الله د دین مرسته کوي، نو الله ورسره وعده کړله چې زه به مرسته کوم په دوو خبرو باندې. یو ینصرکم، الله وایي زه به ستاسو مرسته کوم. دویم ویثبت اقدامکم، او ستاسو قدمونه به مضبوطوم. ینصرکم څه معنا؟ تاسو ته به په دشمن باندې غلبه در کوم. دشمن به د سره د اسبابو، د تجهیزاتو، اسلحه او د ټولو سره او د زیات عدد سره الله به مغلوب کوي. ستاسو په کم اسباب او په کم نفر باندې به الله مضبوطوالی راولي، ستاسو قدمونه به مضبوط کوي او دغه دشمن ته به ماتې ورکوئ. ویثبت اقدامکم، او دارنګ په دین به تاسو مضبوط یې، د دې دپاره چې دین نه وانه وړئ. که چیرې موږ د الله په دین باندې یو ځل ننګ او غیرت وکړو، راپاڅېدو، نو الله موږ سره دوه کرتې وعده کړله، ینصرکم ویثبت اقدامکم. الله وایي مرسته دې کوم او قدمونه دې مضبوطوم. او دا مهمه خبره ده. کله یو سړی راپاڅېږي خو بیا خپې ټینګېږي نه، هغه وجه ده چې هغوی د الله په دین غیرت نه کړی. هغوی د وطن، قوم، ملت یا د نور شیانو دپاره، دنیا مال دپاره راپاڅېدلی وي، نو ځکه ورسره د الله مرسته نه وي، بیا په یو ځای خپه نه ټینګېږي. هغې نه وروسته بیا الله وایي والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم. هر چې کافر دي د مؤمنانو په مقابل کې الله وایي د کوم مؤمنانو چې الله مرسته کوي، وعده ورسره کړې ده، نو د کافرو دپاره چې تعس دی، معنا خسران دی، ذلت دی، سپکاوی دی، او کم اعمال او کم شیان چې کوي او کم خرچې چې کوي دا هم برباد دي، هېڅ فایده به نه ورکوي. بیا امام نووي رحم الله د دې باب په اول کې حدیث د عقبه بن عمرو البدري رضی الله عنه راوړو چې یو سړی راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورته ویل چې زه اکثر سهار مانځه ته ډېر ناوخته راځم او دا زه د قصده ناوخته کوم، ولې ځکه پلانی مولوي صاحب، قاري صاحب چې دی دا موږ ته ډېر اوږد قرات کوي، نو د اول وخت نه سر نه په دې کې څوک ودرېدی نه شي، نو موږ آخري برخې ته راورسېږو، بس ځان ورسره شریکو. نو د دې خبرې په اورېدو سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر زیات غوسه شو. صحابي وایي چې ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم چېرته نه ولیدلی چې دومره غوسې کړي د بیان او د واز په وخت کې لکه په دغه ورځ چې دی غوسه شو. او سره دې نه چې دغه قاري غلط کار نه وکړي، قرات یې ویلی، قرآن یې لوستلی په مانځه کې، خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه معاف نه کړو، ورته ویل ان منکم منفرین. د نبی صلی الله علیه وسلم خو یې عادت داسې و چې هغه به کله بیان کوو چا غلطي به اصلاح کوله، نو چاته به یې ګوته مستقیما نه نیوله، بس عام خطاب به کوو. لکه اوس وایي چې په تاسو کې ځینې خلک داسې دي چې هغه خلک د جوماتونو نه ځغلۍ متنفره کوي، کله چې امامت کوئ نو خیر دی دا مونځ لږ لنډ کوئ. ګوره لنډ دا مطلب نه و لکه دا زموږ د زمانې دا مولیان چې کوي یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر الله اکبر،
دا د سنتو خلاف دی. دغه منځونه چې رکوع سجده معلومه نه او قرات باندې سړی پوهېږي نه چې دا څه ویل او خوند یې وانه لید، دا هم منځونه دي. معنا دا چې لږ برابر درمیانه شکل چې د بوډاګانو ماشومانو او د مسافرو هغه خیال پکې وساتل شي. اوس مولیانو پسې خو هغه امین خلک خپل منځ نشي رسولی، دغه هم نه دی، بلکې په مسنون طریقه باید وکړي او اوږده منځونه د ځان له بیا یوازې کوي. یعنې ځینې خلک داسې دي چې په ځینې خپلو اعمالو باندې نور خلک د جومات نه یا د دین متنفره کوي. ګورئ دې سړي چاته نه ویلې چې هلکه تاسو سهار مانځه ته مه راځئ، بس زه خپل منځ کوم، بلکې داسې عمل کوو چې د عمل له وجې نه د خلکو زړونو کې نفرت پیدا کړي چې هغه د مانځو اوږدوالی دی د خپل حد نه زیات. ځکه مسنون طریقه دا ده چې په امامت کې باید سړی د خلکو د حالاتو خیال وساتي. د حدیث کې اشاره ده دې خبرې ته، په کوم شي باندې چې د خلکو په زړونو کې نفرت پیدا کېږي د دین نه، اگر که په خوله باندې دا خبره نه کړي دا په تنفیر کې راځي، باید سړی داسې کار ونه کړي. دې وجه نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم باید د شرعي امور خیال ساتو. کله به یو ښه کار یو روا کار په دې خاطر پرېښودو دې لپاره چې د یو بل لوی فتنې دپاره سبب نشي یا ضرر نشي د خلکو دپاره. د مثال په ډول نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا قصد او اراده وکړه چې کعبه د ابراهیم علیه السلام چې کوم پخواني بنیادونو په هغې بنیادونو باندې بیا ودانه کې جوړه کړي، دا کومه کوټه چې ده قواعد ابراهیم چې ورته وایي. خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فتنې نه یېرېدو، خلک اسلام کې نوي ننوتي او لا پوره مضبوط شوي کلک شوي نه نو نبی صلی الله علیه وسلم دا کار پرېښودو. چېرې خلک دا ونه وایي چې دا ګوره زمونږ هغه پخواني اثار یې وران کړل، دا سړی ګوره یو بیت الله پاتې دا یې وران کړ. دارنګې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به کله کله سفر کې به کله روژه نیوله، خو چې کله به خپل ملګري ویل چې تکلیف کې دي او روژه دي او دا روژه اوس په دوی سختېږي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم روژه ماته کړله دې دپاره چې ملګرو باندې اسانتیا راشي. ځکه نبی صلی الله علیه وسلم ته خو الله توفیق ورکوو، نو دې دپاره چې امت باندې سختي نشي. دارنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم صلات اللیل تراویح چې وي 3 ورځې راووت او بیا راونوت په دې خاطر باندې چې خلکو باندې فرض نشي. نو انسان له پکار دی، مونږ او تاسو علماو له پکار دی چې خپل ټول حرص او جدوجهد په دې کې مصروف کو چې خلک د الله دین ته مایل کو، په اطمینان سره، په تسلی سره، په دلایلو سره، په یقینات سره. دا چې هغه د یو خبر نه خبر نه او تا په دواره د کفر ټاپه لګولې او د دین نه متنفره کې ناروا کار ته به هم لاس نه اچو. دا به نه کوو چې یو ناروا کار حکم دې دپاره چې د خلکو ذهن راوړ. یو ځای کې خلک چرس کوي ته ورشې زه هم پکې کښېنم، خیر دی پاره کې راغلم پرېږده چې دا خلک دعوت کړم، دا ناروا به ورسره نه کوې. معنا محظور شرعي هغه شی چې شریعت کې ناروا دی د هغې ارتکاب به ورسره نه کوې. ته کولی شي چې یو داسې عمل چې یو مباح عمل یو حسن عمل په دې خاطر پرېږده چې دا ملګري متنفره نه شي، هغوی ورسره ناشنا وي. دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سنت او طریقه وه. شاهد په دې حدیث کې د دې باب دپاره هغه د نبی صلی الله علیه وسلم قهر او غصه وه دغه امام ته چې ګوره قرات دا ټیک دی چې اوږد غوره دی، خو چې کله ځان لري، خو چې کله خلکو ته امامت کوي نو بیا باید لنډ قرات وکړي، ریاکارۍ کې به هم نه راځي. دارنګې دې حدیث نه دا معلومه شوله چې د خطبې او د بیان په وخت کې به نبي کریم صلی الله علیه وسلم داسې تیز اواز او په لوړه لهجه بیان کوو، تا به ویل چې یو لښکر تیری و، دا شان کله کله به غوسه کېده. او خاص کار په هغه وخت کې چې د الله د دین او یا د نبي سلم د سنتو سپکاوی او یا د هغې توهین به وشي. جابر رضی الله عنه فرمایي نبي صلی الله علیه وسلم چې به کله د جمعې په ورځ باندې بیان کوو احمرت عیناه، سترګې به یې سرې شوې، اواز به یې لوړ شو، غضب به زیات شو، قهر به زیات شو. که تا ویل چې خلک د یو لښکر نه یېرېږي چې هله شا به دا دی راغی. بیا نبي کریم صلی الله علیه وسلم دې نه وروسته ویل فایکم اما الناس فلیتجوز، او خلک کله چې تاسو امامت کوئ خیر دی لږ تخفیف پکې وکئ، لږ دا مونځ مختصر کوئ، لږ یې لنډ کوئ، خو ګورې څنګه لنډ یعنې د سنت موافق او داسې کوئ لکه چې کومه مسنونه طریقه ده. او د لنډ نه دا زمونږ د مولیانو لنډ نه دی مراده، دوی خو بیخي مونځ د خپل حقیقت نه ویستلی دی، دې کې نه رکوع معلوموي، نه سجده معلوموي، نه څوک په قرات پوه شي، نه د قرات نه خوند والي، نه دغه آیات باندې پوه شي. په قلار او آرام باندې کم از کم باید سړی سهار مانځه کې 40 آیتونه ولولي او نورو وختونو کې دا لږ صورتونه ولولي. ځکه مانځه کې خامخا او خاص کر د بازار او د لارو مساجدو کې ضعیفانې، حاجتمند خلکې،
مریضانی ماشومانی امام له پکار دی چې اوږد مونځ نه بلکې مختصر مونځ وکړي خو مونځ باید د سنتو موافق سنت طریقې نه ونه باسي چې رکوع سجده او تعدیل الارکان معلوم نه وي اوس زموږ دې دور کې مولیان علما چې دي امامان په دې مسله کې درې ډوله تقسیم شي درې قسمه دي یو قسم مفریدین دي ډېر زیات تفرید کوي مونږ ډېر په چالاکۍ او ډېر په تیزۍ سره کوي چې یو مقتدی په هغې پسې په سنت طریقه عمل نشي کولی هغه قیام سم نشي کولی رکوع کې صحیح تسبیحات نشي ویلی قرات نشي رسولی تعدیل الارکان چې کوم دی د رکوع نه وروسته دا هر رکن خپل ځای ته ورسېږي سړی ملا سیده کړي دا نشي کولی نو دا خطا کار سړی دی او دا انسان چې دی دا په دې مونځ باندې ګناهګار دی امام ملا وي که قاري وي او د هغه امانت چې دوی ته سپارلی شوی دا په صحیح طریقه ادا نه کړو دا خیانت دی په امانت کې یو قسم خلق داسې چې هغوی افراط کوي افراط په دې معنی چې دا دومره اوږده قراتونه کوي چې په خلکو باندې دا مونځ درنه وي ته وایې که دی ځان ته ولاړ دی ځان ته مونځ کوي بلکې ځان ته چې کوي بیا دومره قصه کینی بس هسې خلکو باندې بوج کوي نو ته به ګورې چې قرات به هم ډېر اوږد کوي رکوع سجده قیام د رکوع نه وروسته ودرېدل جلوس دو سجدو منځ کې دا هم مختی دی او ظالم لنفسه دریم قسم هغه خلق دي چې هغوی داسې مونځ کوي لکه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د صحابو مونځ نو دا پکې غوره خلق دي نه ډېر اوږد مونځ کوي نه ډېر لنډ کوي د دې په منځ کې نو د امانت هم په صحیح طریقه ادا کو په سنت طریقه باندې عمل وکړو او د داسې انسان الله مرسته هم کوي دویم حدیث د عائشة ام المؤمنین رضی الله عنها روایت دی فرمای وعن عائشة رضی الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقراب فيه تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله متفق عليه المسلمان مور عائشة رضي الله عنها فرمای رسول الله صلى الله عليه وسلم سفر نراغه قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر سیده زما کوټې ته راتو وقد سترت سهوة لي بقرام زما د کوټې مخې ته یو سوپه غوندې ځای نو دې ته ما یو فرده اچولې وه هغه ځای مې پټ کړی سوفه ځای د کوټې مخې ته په یو پرده باندې خو چې په دغې پرده کې د ژوندي حیواناتو څه شکلونه وو مثلا د اوښانو یا د نورو حیواناتو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا شیان ولیدو دا یې لرې کړه یې راوشکول او یا دا په دې امسا یې چې وټکو او بیا یې ویلې وتلون وجهه او د رسول الله وسلم چې به کله غوسه کېده نو د مخ رنګ به بدل شو سور به شو ویې ویلې یا عایشتو ای عایشې اشد الناس عذابا عند الله د ټولو نه زیات سخت عذاب والا د الله په نسبت باندې به د قیامت په ورځ هغه څوک یضاهون بخلق الله چې هغوی یو شانوالی کوي ځان برابروي د الله سره په خلقت کې یعنی الله مخلوق پیدا کړی دی الله خلقو له شکلونه او رنګونه ورکړي هغه څوک چې انسانان یا حیوانات شکلونه جوړوي او د الله سره ځان مشابه کوي د مخلوق په جوړولو کې نو داسې خلکو ته به الله ډېر سخت عذاب ورکوي نو معنا دا چې څوک چې تصویرونه جوړوي دا الله سره ځان مشابه کوي په مخلوق جوړولو کې نو داسې انسانانو ته به الله ډېر سخت عذاب ورکوي دا بل حدیث هم د عائشة رضی الله عنها څخه روایت دی فرمای وعنها رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المحزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله أتشفع في حد من حدود الله تعالى ثم قام فاختطم ثم قال إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها متفق عليه مخکم صحیح حدیث بخاری مسلم روایت کړو او دا رستنی حدیث هم متفق علیه حدیث ته دوانه د عائشة رضی الله عنها روایت دي امام بخاری په کتاب الحدود کې او امام مسلم کتاب اللباس الزینه کې دا راوړي دي عائشة رضی الله عنها وایي ان قریشا اهمهم شأن المرأة قریش په فکر او سوچ کې دا خزه په باره کې کومه چې د محزومي قبیلې ښځه وه او غلا یې کړې وه
غلا یې داسې وه چې دې ښځې به د خپلو ګاونډیانو نه سامان اخیستو د امانت په شکل باندې چاته به ویل چې دا ستاسو دیګ راکړئ، ستاسو سمسۍ راکړئ، ستاسو پیالې راکړئ. چې وا به اخیسته بیا به یې انکار کوي چې ما له خو نه ده راکړې، بیا به یې پټوو. نو چې کله پې دا ثابت شو رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم وکړو چې د دې لاس پرې کړئ. نو خلک ډېر حیران شو چې دا خو د بنو مخزوم اوچتې قبیلې ښځه ده او دا ټوله قبیله به بدنامېږي. نو خلک راغونډ شو چې یاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دې باره کې خبره کول پکار دي، په دې مشوره کوله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سره به څوک خبرې کوي په دې باره کې. نو ټول ویل چې من یجترئ علیه، دا څوک جرأت لري د دې خبرې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا وایي چې دا کار مه کوه. یو سړی ډېر نږدې شته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډېر ګران دی چې هغه اسامه بن زید دی. اسامه د زید رضی الله عنه زوی و. زید خدیجة الکبرا رضی الله عنه یو غلام واخیستی و، بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هدیه کړی و، آزاد کړی و. نو په اول وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دته خپل زوی ویلی و. بیا چې کله د قرآن کریم حکم او هغه صورت نازل شو چې متبنا چې په خوله باندې چاته زوی وي دا زوی نشي کېدی بلکې خپل پلار ته نسبت وکړي، نو نبی صلی الله علیه وسلم آزاد کړی و. نو بیا ورته واده وکړو، د هغې نه اسامه را پیدا شوی. نبی صلی الله علیه وسلم ته ډېر زیات محبوب او ګران او د دم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډېره مینه وه. حب رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو فکلمه اسامه راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خبرې وکړې چې یا رسول الله دغه ښځه چې ده مشره ښځه ده، د اوچتې قبیلې ښځه ده، خیر دی که بله کومه سزا چې د لاس وله مه پرې کوه، یا خلک وایي چې دا قوم و قبیلې دپاره یو شرم دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا خبره واورېده پوه شو چې دا خو خلکو راوچت کړی دی. نو هغه ته څه وایي تشفع فی حد من حدود الله، وایي اسامه ته ما ته سپارش کې په یو حد کې چې هغه ثابت شوی دی د الله د حدودو نه، الله چې کوم حدود ټاکلي د کومو جرمونو دپاره سزاګانې اوس ثابت شوی، ته ما ته په هغې کې سپارش کې. معنه دا چې چا باندې یو جرم ثابت شو په هغې باندې سزا وارولی شي، په هغې کې سفارش کول دا بیا ناروا ده. البته مخکې د دې نه چې په ده باندې ثابت شي په یو بل پرده اچول دا مسنون عمل دی. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم را پاڅېدو او خطبه یې وویله، عامه خبره یې وکړه جومات کې، یا ایها الناس او خلکو خبر شئ په دې خبره، انما اهلک من کان قبلکم، هلاک شوي دي هغه خلک چې ستاسو نه مخکې کوم امتونه دي په دې خاطر باندې انهم کانوا اذا سرق فیهم الشریف ترکوه، چې کله به د لوی خاندان او د لوړپوړو د خاندانونو نه چا غلا وکړله، سرمایدارو خلکو رئیسانو والیانو وزیرانو کې به د چا خاندان والا غلا وکړله نو ترکوه پرې به خو خیر دی دا خو پلانې صاحب دی. خو اذا سرق فیهم الضعیف، و کله چې به پکې غریب فقیر غریب بیچاره به پکې غلا وکړله اقاموا علیه الحد، بس په هغې باندې به حد قایم کړو. اوس هم دا کوم خلک چې چغې وایي د ملک نه فساد ختموو، رشوت ختموو، اصلاحات راولو، نو دوی بیچارهګان به کې غریب او ضعیف چې کوم دی کمزوری چېرته پکې پیدا کړي هغه ونیسي ویې تړي زندان ته واچوي. هغه څوک چې غلاګانې کوي، فساد کوي، په رشوت او سودخورۍ کې مشهور دي، هغوی د هېڅوک څه نه وایي. همدغه وجه ده چې دغه د یو قوم د هلاکت سبب کېږي. وایم الله قسم لو ان فاطمه بنت محمد، کچېرې فاطمه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور وه سرقت دې غلا کړی وی او دا شانې ثابت شوی لقطعت یدها، ما به د دې لاس پرې کړی وی. پاتې له هغه محزومیه ښځه. معنی دا ده نبی صلی الله علیه وسلم غوسه شو. هغه وجه ده چې د الله د دین بحرمتي به نه کوئ، د الله د احکامو توهین به نه کوئ چې اوس هغه ماتوئ یا هغه ماتل کوئ. قدرمنو اورېدونکو مخکې هم تاسو آیاتونه واورېدل، یو حدیث مو اورېدلی او دوه حدیثه مونږ اوس نور واورېدل په دې باب کې چې د الله د احکامو د الله د دین د محارمو چې بحرمتي کېږي نو په هغې وخت کې به انسان باید په قهر شي، غوسه شي. چې په هغې کې یو حدیث د عایشه رضی الله عنها او دا بل هم د هغې یو دا و چې نبي صلی الله علیه وسلم د سفر نه راغی، ما د کوټنۍ مخې ته یو صوفه وه، په هغې باندې مې یو پرده اچولې وه. نبي صلی الله علیه وسلم چې کله وکتل چې په هغې کې تصویرونه دي د ژوندي حیواناتو، هغې راوش کول او بیا دا حدیث بیان کو چې ان اشد الناس عذابا الذين يضاهون بخلق الله، یعنی مصورین تصویر جوړونکي قیامت کې به سخت عذاب دغه چای چې هغه تصویر جوړوي، تصویرونه شکلې جوړوي په لاسونو باندې، ځکه دوی په دې سره غواړي چې د الله سره ځان یو شانې کړي د مخلوق په جوړولو او پیدا کولو کې. پخوا به داسې وکړ خلکو په لاس باندې نقشې جوړولې، هغې وخت کې دا آلات او تجهیزات او دا کمیرې ممیرې نه وي چې دغه شانې بغیر د لاس نه د لاس د حرکات او د لاس استعمالولو نه د تصویر واخیستلی شي. بس دوی به
په لاسونو باندې و په سټکو او دغو باندې لګیو او شکلې به جوړولې د خټې نه یا د تیږو نه. نو یو چوس چالاک او تکړه سړی به راغی نو یو تصویر به په لاس جوړو او ښه به پکې هغې کوشش کوو چې د یو چا شکل جوړو چې بالکل هوبهو د هغې په شان جوړ کړي، دې دپاره چې الله چې څنګه تصویر ورکړی شکل ورکړی د هغې سره یو شان شي. خلکو ویل که دا پلانی ډېر زیات مهارت والا دی، څه ښه پوهېږي. ګورئ ان یقلد خلق الله، د الله د مخلوق په شان یې جوړی هوبهو. دوی به په دې کار باندې غوښتل چې دوی د الله سره ځان یو شان کړي په تصویر کې، او د الله سره شریک نشته. والذي یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یوازې الله دی چې موږ تاسو ته شکلونه راکړلي د میندو په نسونو کې، د هغوی په رحمونو کې. وصورکم فاحسن صورکم، الله ما تاسو له شکلونه او رنګونه درکړي، څومره ښایسته شکلونه دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه پرده وشو کوله او خپل قهر او غصې ښکاره کړله، ځکه چې د شریعت خلاف کار یې کړی و. نو دې کې دلیل دی په دې حدیث کې چې چا بې ځایه تصویرونه را ځوړند کړي په کور کې او چا کې د الله نه یېری، نو باید دا وشو کوي، او خاص کر هغه تصویرونه چې په لاس باندې جوړ شوي، ځکه په دې کې دغه انسانان کوشش کوي چې د الله سره ځان مشابه کړي په خلقت کې، په تخلیق د اشیاو کې، د حیواناتو کې. او ناروا شی چې سړی کور کې ویني او ځای کې ویني او وسې کېږي او نه لري کې دا د شو لکه دی چې په خپل هم دغه منکر کې ورسره شریک وي. نن سبا به کور کې زوی به لګوي، رادو ټیپ به چالان کړي، یا به موبایل کې سندرې او ګډاګانې کړنګا به خېږي. که ته ورته وایې چې هلکه دا مه کوه، یو پلار ته ولوې مړی به څوک د چا خبره نه مني، نه دله پې قهر ورځي، نه پې غوسه ورځي، نه پې زړه بدېږي. دا هوبهو د دغې زوی سره د دغې اولاد سره د کور خلکو سره شریک دی په دې ګناه کې. دویم حدیث هم موږ د عایشه رضی الله عنها ولستو، د هغه مخزومیه قبیلې د ښځې قصه پکې وه چې دی به د خلکو نه امانتن یا په سوال باندې د کورونو نه به شیونه راخیستل، بیا به انکار کوو. اوس هم ډېر خلک ګاونډیانو نه پیالې راوالي، بیلچه کولنګ راوالي، یا نور شیان دیګ سمسۍ وغیره کاسې او دا شیان والي به یې خپل هغه کمسل شیانو سره بدلوي او یا پټۍ انکار به ځان پې منکر کړي. نو دا هوبهو دغه انسان چې دا څوک چې دی باندې منکر کېږي، دا غل شرعي حکم دی چې دی نه به لاس پرې کېږي. دغه ښځې به همدغه شان د خلکو نه سامان راخیستو، بیا به یې پې انکار کوو چې ما نه دی راخیستی. اخر پې ثابت شو چې کله پې ثابت شو نو فیصله پې وشوه چې دی نه لاس پرې کوي، ځکه دا د غلا یو نوعه ده. نو دا د بنو مخزوم قبیلې وه، د قبیلې مشران راغونډ شو چې ولا دا خو زموږ دپاره شرم دی. نو ویل چې یاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورځو، بیا ویل چې دا جرات به څوک وکړي، خو چا دا جرات نه شو کولی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبره یاده کړي. نو بیا یې مشوره وکړه چې اسامه بن زید ته به ویو، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبوب دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه لري، هغه د زید بن حارثه زوی و، د هغه زوی و. نو هغه راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبره یاده کړه. نو نبی صلی الله علیه وسلم په دې خبره سخت په قهر او غصه شو، ورته ویې اتشفوا فی حد من حدود الله. بیا پاڅېده او عامه خطبې بیان کړله او دا یې ورته ویل ګوره چې پخواني امتونه چې هلاک شوي دي په دې خاطر چې هغوی کې به کله د مالداره کورنۍ والا غلا وکړله یا ګناه به یې وکړله، هغه یې پرېښوده، او چې کله به غریب او مسکین سړي پکې غلا وکړله یا به جرم وکړو، په هغې باندې به حدود نافظول. نو داسې نه چې تاسو هم هلاک شئ، دا کار به نه کوئ. نو په دې حدیث کې شاهد چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسامه رضی الله عنه په هغه شفاعت باندې غوسه شو، په قهر شو. نو په داسې حالت کې غضب کېدل، په قهر کېدل، دا مسنون طریقه ده، محمود ده. او هر چې غضب دی د انتقام دپاره، د خپل نفس د ذاتي حق دپاره، دا مضموم دی. د هغې نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړله، ځکه خو صحابي ته ویل چې درې کړی شي، هغه ورته ما ته وصیت وکړي ولا تغضب. او د دواړو قهرونو په منځ کې فرق واضح دی. یو غضب د الله دپاره، د الله د دین دپاره دی، دا محمود دی، دا باید وکړی شي، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت او طریقه وه، او دا د اقامت د شریعت دپاره. او بل یو غضب او قهر چې دی د خپل ذاتي حق دپاره او د ځان نه د انتقام اخیستو دپاره وي، په دې کې صبر بې غوره او افضل دی. دې وخت کې باید انسان اعوذ بالله ووایي، که ولاړې کیني، که ناستې تکیې ولګوي، اوبه وڅښي، په دې سره بیا دا غضب هغه سړیږي او کمیږي. راځو څلورم نمبر حدیث هم د دې باب اخلو، او دا غالبا چې آخري حدیث دی د دې باب، او په مسلسل رقم کې دا 652 نمبر دی د حدیثو د دې کتاب. دا حدیث د انس رضی الله عنه روایت دی، فرمایي وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه فقام فحكه بيده فقال إن أحدكم
إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه وإن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة ولكن عن يساره أو تحت قدمه ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعده على بعض فقال أو يفعل هكذا متفق عليه. صحيح حديث إمام بخاري مسلم دوان رواية كده إمام بخاري باب حق البداق باليد 415 نمبر باندې مسلم کتاب المساجد او دا 551 نمبر باندې روایت کړي. انس رضی الله عنه روایت ده فرمای نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ جمعه ته راغی نو په جمعه کې د یو چا بلغم ولیدل چې د قبله طرف ته تو کړیو او یا لاړې غورځولې وي خو نو خامه ځینې خلکو ته خلاص کوي بلغم د اکثر عام حالاتو کې انسان ترازی نو چا قبله طرف ته دا تو کړیو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کار ډیر بد ولګید وشق علیه ذلك علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ډیر سخت تمام شو تر دې چې رؤیا فی وجهه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ کې تغییر راغی کله چې باغ غوسه کېده نو رنگ به سور شو په خپل فاسد په حق به یدی او هغه لاس باندې وسلو په شي باندې بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملګرو ته ان احدکم اذا قام فی صلاته ګوري د الله بندگانو کله چې یو کس په مانځه ته ودرېږي نو دا څه ټوغې نه دي وینه یناجي ربه دا اصل کې د خپل رب سره مناجات کوي د خپل رب سره خبرې کوي په مانځه کې چې سړی ودرېږي نو دا خپل رب ته ولاړ د رب سره خبرې کوي دا د الله سره خبرې دي مونږ یو سړی قسم وکړي چې زه د الله سره خبرې کوم مانځه ته ودرېږم نو د حنیس کېږي نو ځکه د خبرې صحیح ده او ان ربه بینه وبین القبلة او د رب د او د قبلې ترمنځ دی وردا موږ دیوال ته ولاړ نو د دیوال ته موږ سجده نه کوو دیوال دیوه موږ ته زموږ رب د دیوال او د سجدې ترمنځ دغه ځای کې الله موږ ته مخامخي نو فلا يبزقن احدكم قبل القبلة نو چې کله مانځه باندې ودرېږئ نو د قبلې طرف ته تاسو لاړې مه توکئ دارنګې بلغم وغورځوئ پوزه مسون کوئ ولکن عن یسارې که یو سړی ډېر مجبوره شي نو چپ طرف ته دې وکړي خو د چپ طرف ته طریقه دا ده چې داسې نه چې بل څوک چپ طرف ته ولاړي او د خپې لاندې خپه دې بیا پیرا کاږي او تحت قدم یې یا د خپې لاندې وغورځئ د هغه ځای کې چې جومات کچه وي خاوره وي او که دغه نه وي جوماتونه لکه اوس جوماتونه پاخه دي په هغې کې قالینې نو بیا نبی صلی الله علیه وسلم بله طریقه وښوده ثم اخذ طرف ردایه بیا نبی صلی الله علیه وسلم د خپل څادر یو پلو راونیو فبصق فیه په هغې کې لاړې تو کړلې داسې ثم رد بعده على بعض نو بیا نبی صلی الله علیه وسلم هغه یو د بل سره داسې وسولول اول ښه دا دی سړی د جومات نه وځي او د سونو ځای ته استنجا ځای ته هلته لاړ شي که پوزه پاکولي او که بلغم غورځولي هلته یې وغورځئ خو که بیا هم دی مجبوره وي مانځه کې نو دغه شانې د دسمال څادر یا د خپله لمن راوالي دې کې دي وغورځئ او بیا د یو بل سره وسولئ هغه اثار یې ختمېږي معنی دا چې دغه شی نه بېلمازه نه دي خو قذر دي سړی ترې کرکه کوي ګنده خو دي نو نبي صلی الله علیه وسلم ته طریقه وښوده چې داسې څادر یا دسمال کې توکه او بیا یې داسې یو بل سره وسولوه هغه اثار یې ختمېږي او یفعلو هکذا او داسې ول نه کوي چې یو بل سره وسولئ او داسې ول نه کوئ چې تاسو یې قبلې ته غورځوئ یا په دیوالونو غورځوئ اوس وی لاړې توکل یا بلغم غورځول یا پوزه د خپې لاندې یا چپ طرف ته غورځول دا په هغه ځای کې چې سړی په جومات کې نه وي که په جومات کې وي او قالینه پکې ده او جومات پاک دی نو بیا به په جامه کې توکې او جامه کې به دا ګنډګۍ چې سولې به بیا یې وروسته وینځه دا بل حدیث هم تاسو واورېدو عزتمندو چې د الله د دین دپاره د الله د دین د مراکزو د بې حرمتۍ په حالت کې به سړی چپ نه پاتې کېږي لکه دا حدیث د انس رضی الله عنه چې نبی صلی الله علیه وسلم د قبلې په طرف باندې بلغم ولیدو نو غوسه شو او هغه په خپل لاس باندې وګرو بیا ویل ګورئ د الله بندګانو تاسو چې کله په مانځه ولاړئ نو دا د الله سره ملاقات دی د الله سره خبرې دي لکه صحیح حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی ان العبد اذا قال الحمد لله الله اکبر چې وی نو الله ته مخامخ شي کله چې بنده وی الحمد لله رب العالمین نو الله له جواب ورکوي حمدني عبدي زما بنده زما حمد بیان کړ دا صحیح حدیث دی مسلم کله چې زما بنده وی الرحمن الرحیم نو الله وی اثنى علی عبدي بنده په ما باندې ثنا وویله زما صفتونه بیان کړل و اذا قال کله چې دا امام یو که مقتدی دا وی چې مالک یوم الدین نو الله وی مجدني عبدي زما بنده زما شان بیان کو و اذا قال اياك نعبد واياك نستعين چې کله منځ کوونکی دا کلمات وی چې اياك نعبد واياك نستعين نو الله وی هذا بيني وبين عبدي نصفين دا زما او د بنده په منځ کې نیم دی نیم زما دپاره دی نیم د بنده دپاره زما بندګي وکړله او ما نه مرسته وکړه زه به ورکوم چې کله به وی اهدنا الصراط المستقیم نو هذا لعبدي ولعبد ما سأل دا زما د بنده د خپل ځان دپاره سوال وکړه بنده چې څه غواړي زه به ورکوم
نو عزتمند دلته یو نقطه هغه ده مونږ وایو چې باید په امام پسې خامخا فاتحه وویلی شي که هغه جهرن وي او که خفیه وي. ولې کله چې امام وایي چې الحمدلله رب العالمین الله به وایي زما حمدني عبدي زما بنده زما ثنا وویلله. کله وایي مالک یوم الدین الله به وایي ما جدني عبدي او ایاک نعبد و ایاک نستعین. د دې ته خو به الله وایي زما بنده ثنا وویله زما بنده دا وویله. دا ته چې پسې وروسته ولاړ وي هېڅ شی نه ولولې ستا باره کې به څه وایي چې نسي عبدي هیر شوی دی چوپ ولاړ سوچونه کوي فکرونه کوي بازار کې دوکان کې نه ته به هم الحمدلله وایي که جهري وي او که خفیه وي چې تا ته م الله وایي چې زما بنده دا وویل دا وویل او زما بنده چې څه غواړي زه به یې ورکوم. دا صریح دلیل دی. او امام ابو هریره رضی الله عنه صحابي هغې د دې حدیث نه دلیل نیولی دی چې یو صحابي دې تپوس وکړو وی ابو هریره مونږ چې کله د امام نه وروسته نو قرات الحمدلله به وایو هغه به خامخا به ویل اني سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د رسول الله نه اورېدلي او رسول الله وایي ما د الله نه اورېدلي. دا حدیث قدسي دی. نو باید فاتحه خامخا وویلی شي. نو زما مسلمان وروره په دې مانځه کې ته د الله سره مناجات کې د الله سره خبرې کې سوال جواب کې او د الله نه دعاګانې غواړې د الله تسبیح وې تمجید کې تعظیم بیانې او الله ستا مخې ته دی ستا او د قبلې ترمنځ دی. دا زموږ ایمان دی چې الله په اعتبار د ذات سره فوق العرش دی او دا چې موږ ستا مخې ته دی معنا دا چې محیط بکل شی الله په هر څه باندې احاطه کړې ده او الله موږ د مخلوق سره نه مشابه کول ځکه لیس کمثله شیء وهو السمیع العلیم. هیڅ مخلوق د الله سره مشابه شته نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله دغه شیان ولیدو نو نبی صلی الله علیه وسلم سمدس هغه وسولو هغه د ممنوع شي حکم بیان کو کوم شی چې جایز و په دسمال کې یا په څادر کې یا چپ طرف ته ورزول هغه جایز طریقې او ته بیان کړله. معنا دا چې ګوره انسان باندې مکمل لارې نه باندې چې هغه باید څه شی وکړي نو د خلاصون لارې ورته نبی صلی الله علیه وسلم وښودلې چې یا باید قدم د خپل لاندې دغه ځای کې غورځې خپل به راکاږي یا چپ طرف ته او که دغه ځای کې محظوري معنا نه کېږي نور خلق ناسي نو بیا په څادر او دسمال کې بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ویلي البصاق فی المسجد خطیه په جومات کې لاړې توکل دا ګناه ده او کفاره دا ده چې دا سړی به پاک که چا نه خطا وشي دا دې پاک او د حدیث کې دا خبره هم ښکاره شوه چې بلغم چې دی دا نجس نه دی جامې په نه بې لمانځه کېږي ځکه نبي صلی الله علیه وسلم امر وکړو چې لمونځ کوونکی دی د خپې لاندې وغورځوي یا د په جامه کې که نجس وي نو بیا نبي صلی الله علیه وسلم اجازه نه ورکوله. البته قذیر دی قدیر دا منه چې سړی ته کرکه کوي نفرت دی کوي د چا زړی نه غواړي او دې نه دا خبر هم ثابت شو چې که یو سړی بلغم غورځوي یا لاړې غورځوي که د خلکو مخې ته خلک یې ویني نو دا څه جرم نه دی کولی شي د خلکو مخې ته وغورځوي. لکه نبي صلی الله علیه وسلم د تعلیم دپاره خاص کر لاړې وغورځولې هغوی ته یې طریقه وښوده. بیا دا وسولول په دې خاطر باندې چې د مروت خلاف ده چې ستا په د جامو پورې دا ګندګي شیان نښتي او خلک کیني منه دا به داسې وسولې چې بیا ښکاره نه شي ځکه نبي صلی یو د بل سره وښودوله دا یې طریقه وښوده ځکه خلک چې کله دا ویني ستا جامه کې نو بیا درنه نفرت کوي بدې ګڼي. انسان باید پاکي د هغه مظهر جامې پاکه وي دې دپاره چې خلک ترې کرکه ونه کړي. او شاهد د حدیث کې هغه دا و چې نبي صلی الله علیه وسلم په دې کار باندې خفه شو د هغه مخکې تغییر راغی غوسه شو. معنا دا ده چې د الله د دین د مراکزو د شاعرو بې حرمتي به نه کېږي. نو دا زموږ د نن ورځې خپرونه قدرمنو اورېدونکو چې ستاسو درانه چوپړ ته مو وړاندې کړله تاسو په لوی متعال رب سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. باطل دی چی لتا څخه سوا دیا الله سوا دیا الله خالق د خیر و شر بلتا څوک خالق نشتا رازق د کل عالمی بلتا